الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالتقطه پس اوچت موسی علیہ السلام لرا آل فرعون کور والو د فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا چې د دې لپاره دشمن او غم وګرځي ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين بشکا فرعون هامان او لخکر داغ خطاکارو وقالت امرأة فرعون ويل بيبي د فرعون چې آسیوا قرت عين لي دابا زمونږ د پاره قرت عين لي دابا زمونږ د پاره یخوالی شي د سترګو ولک او استاد پاره ای فرعون لا تقتلوه وجنما عسى کی دی شي ان ينفعنا چې موږ له فایده راکړي او نتخذه ولدا یې موږ په اولاد سره ونیسو وهم لا یشعرون او دی په حقیقت نه پوهېدو واصبح فواد ام موسی فارغا او سار کو چې د موسی علیہ السلام د مور زړه فارغ او د امنا ان کادت لتبدی به کی دی شو چې ډېر زر هغې خبره ښکاره کړې وي لولا ان ربطنا علی قلبها کچرې موږ وله د زړه غوټې نه وې مضبوطې کړې لتکون من المؤمنین چې دا یقین کوونکي جوړه شي وقالت لاخته وی ویل خور د موسی علیہ السلام ته چې مریم یا کلثوم وه خصیه نظر پې ساته فبصرت به عن جنب پس هغې ورته د سترګو ګوټونو کې کتل وهم لا يشعرون سوک پی پویدنا وحرمنا عليه المراضع او حرام کلو بی منگا پی د نور زنانو من قبل مخی د مور خپلنا فقالت وی ویل خور هل ادلکم على اهل بیت ایدا سی خلق دتا اخیما یکفلونه لکم چې د پرورشو کستاسو د پارا وهم له ناسهون او د دې خیر خواب ومي فرددناه الى امه قي تقر عينها پس را واپس کو مونږ موسی علیہ السلام خپل مور ته چې سترګې پی یخی کی ولا تحزن او چې خفن شي ولتعلم او چې پوه شي ان وعد الله حق چې د الله وعده رښتونی دي ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیاد د خلکو نبی سوچ دي الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمونږه منصوبه هغه د لانګ ټرمي هغه اوږدی خو مستقلی مونږ په خپل یو کار کې تلوار نه کوو ځکه تلوار هغه څوک کوي چې هغه سره د دې غمي چې کار به روان شي او الله وی زما قدرت ته زما طاقت ته صرف بنده ازمای ما نو د فرعون ظلم چې څومره سیوا کېدو دومره په هغه باندې پړې را لنډېدو تر دې پورې چې هغه بنده چې د هغه تنه خطره و هغه پیدا شو اوس څلوېښت ورځې یا څلور میاشتې موسی علیه السلام مور په کور کې وساتو خو د هغې نه پس اندازه دا ولګېده چېرته د ده ساتنه اوس نوره ګرانه ده ځکه چې بیا ماشوم لغون ته کیچوګي سورې هم شروع کړي او لږې مسلې ورته هم سیوا شي د الله پاک وایي موږ دا نه غوښتل چې د موسی علیه السلام د مور امتحان اوږد کړو چې په دې پریشانه کړو بلکې موږ وایي چې د دې امتحان لږ لوی کړو نو د لوی امتحان نه پس چې کله پې صبر وشي الله د انعام ورکوي او هغه لوی امتحان دا و چې د ځان نه بچي جدا کا او اوبو ته وغورځوه الله وی هغې څلور میاشتې یا څلوېښت ورځې پس ماشوم له بکسه جوړه کړه او خور ته یې وله ووې ورشه او دریایي نیل کې پرېږده فالتقطه آل فرعون پس اوچت که ده لره هغه کور د فرعون کور والو د فرعون ځکه چې د دې فرعون کور ته وی د دریایي نیل نه یو ولاو د اولینه لختې جدا کړی شو چې هغه به د ده په کور کې ګرځېده دا لوی خلک دا چل کوي اکثر پکې چې کوم دی نه سویمنګ پول پکې ځان له جوړ کړي لختې پکې وباسي د خوند او د سور دپاره نو د دیم د سور دپاره دا لختې راوستې و چې یو طرف باندې به راته بل طرف باندې به وته نو وی دا الله پاک هغه د موسی علیہ السلام هغه صندوق د هغې هغه کور طرف ته ورګوټ کو نو چې کله هغې ولیدو نوکرانې ولاړې وي
او آسیه بی بی هغه کمره کې وه، تفسیر روح المانی وی نو هغې ورته ووایي چې د اوبو کې خو صندوق راغی. آسیه بی بی راووته ورته ویې د صندوق کولو کې که نه، فرعون هم کور و. نو وایي چې کله یې صندوق کولو کو نو په صندوق کې یو ښکلی ماشوم و چې د خندا شوی و، بیا خندلې. الله پاک وایي د څه دپاره هم داسې وکړو؟ لیکون لهم عدوا وخزنا، چې د دې فرعون دپاره د دشمنۍ او د خفګان سبب وګرځي. ځکه چې الله پاک د چا امتحان شروع کوي نو الله پاک لاول نه هغه چې کوم دی نو هغه باندې سپکه راولي، یعنی هغه امتحان د سپک انداز نه شروع شي. نو که چېرې دا بنده د الله پوه شي او د هغه خپل ظلم نه توبه وباسي خو امتحان واپس شي، کني امتحان یې اوږد شي. نو د فرعون امتحان شروع شو. د فرعون خپل بچي نو الله پاک وایي ان فرعون وحامان وجنودهما كانوا خاطئین. دا فرعون، حامان او لښکر یې د خطاکار پسو چې د یو الله چې د هغه قدرتونه د هغه طاقت او د هغه انقلاب یې لیده بیا یې پې یقین نه کوو، او صرف د دنیایي غرض و مقاصد دپاره به خپل بادشاه له غلطې مشورې ورکولې. الله پاک وایي وقالت امرأة فرعون، بیبي د فرعون وي چې اسیه ابن مزاحم وه چې په پټه مسلمانه وه، قرة عین لی، دا به زموږ د سترګو یخوالي شي ولکه ای فرعون ستا به هم شي. ولی اکثر تفاسیر دا خبره رالی چې فرعون د دې قابل نه و چې اولاد پیدا شوی وي او نه چې د اسیه بیبي خوا لتلی و. بس هغه خپله ګزاره به چې کوم دی نو صرف په سترګو په نظر او په لاس ماس باندې کوله. هغه الله پاک د یو خاص مقصد دپاره ساتلی وه چې حضرت آسیه بیبي او حضرت مریم بیبي دا به دواړه د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د بیبیانو نه علاوه سیوا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راځي. نو د الله پاک د خپل حبیب دپاره په هغې باندې هغه دغه نه ورکړی، کمانډ نه ورکړی. او دا د انسان یو ظاهري او یو نفسیاتي تجربه او خبره ده چې کم سړی هغه جنسي لحاظ سره په ښځه کمزوري نو هغه پې په هر څه کې کمزوري، هغه د خپل عزت د بچولو لپاره د هغې هر یو جایز او ناجایز خواهش برابروي. نو په دې وجه فرعون که هر څومره و خو چونکې هغه کمزوري پکې وه، د هغه کمزورۍ او ځان ته به یې خدای هم وایي د هغه کمزورۍ د بچ کولو دپاره هغه اسیه بیبي ته دویمه خبره نه شوه کولی. هغې ورته وی بس زمونږ هسې اولاد نشته، بس دا به زما ستا د سترګو یخوالي شي. نو روح المانی کې محمود الوسی صاحب او تفسیر مدارک کې امام نصفي صاحب وی فرعون ورته وی چې لا بل لکې زما دپاره نه دی ستا دپاره وي، ستا د سترګو یخوالی دی زما د سترګو یخوالی نه دی. نو وی کیدی شي که چېرې ده دا ویلی وي یا خاموشه پاتې شوي وي چې ټیک ده نو الله پاک دته د ده هدایت نصیب کړی وي، دته یې ګناه معاف کړی وي، خو د هغه په قسمت کې دا نه وه. او آسیه بیبي هغه په هغه دریو یا څلورو کسانو کې چې کوم دی نو شامله ده چې هغې ته صاحب فراست وي، یعنی هوښیار ورته وایي چې د هغې شپږم حس ډېر زیات تیزي. چې یو چې کوم دی نو هغه دغه وه د عزیز مصر و چې هغه زلیخې ته وي یوسف علیه الصلاة والسلام له اکرم وسوایه، ښکلې کمره وله ورکړه، ښکلې مېلمستیا وله وکړه، کیدی شي دې زمونږ په کار راشي، کیدی شي دې نه مونږ فایده والو. او یو هغه چې کوم دی نو اسیه بیبي وه چې هغې ورته وي وجنې ما کیدی شي دې زمونږ په کار راشي، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. اسیه بیبي ورته وي وجنې ما کیدی شي دې زمونږ تېنه نفع اوچته کړو، دې موږ په اولاد سره ونیسو. الله وایي دشمن یې کور ته راوسته او پوهېده نه، څوک نه پوهېده، فرعون نه پوهېده. نو اسیه بیبي هم په هغه صاحب فراست کې و چې موسی علیه السلام یې فوراً وپېژنده. او یو ابوبکر صدیق و چې کله پیغمبر علیهم الصلاة والسلام یې ولیده او هغې وله دعوت ورکړو د اسلام، هغه بلکل فوراً قبول کو، وی دا مخ دروغجن نشي کېدی، د دې نه به ما ته فایده وځي. نو دا هغه درې کسان دي چې دا صاحب فراست و، دي الله پاک هغه شپږم حصو هغه ډېر زیات ښکلی او مستقل پیدا کړی و.
الله پاک وی واصبح فواد ام موسی فارغا، سبا کو د موسی علیہ السلام مورو خو زړه د امن نه خالی و، زړه خالی و د سنه خالی و د امن نه خالی و. شیطان به ورته شل وسوسې په ذهن کې ور اچولې چې یاره څنګه چل به شوي او څه چل به شوي او هسې نه چې بچي ته مې نقصان ورسوي. ان کادت لتبدي به، ډېره نږدې وه چې دا خبره ښکاره کړې وه چې دا زما بچی دی، دا زما زوی دی. لولا ان ربطنا على قلبها، الله وایي که مونږ وله د زړه هغه غوټې کلکې کړې نه وې، که مونږ وله زړه نه وې کلک کړې ال به یې ویلې وو. لتکونه من المؤمنین، الله وایي ولې هم کلکې کړې چې دا یقین کوونکي جوړه شي چې څه الله کوي نو هغه کېږي. د الله نه ما سوا د بل چا په اختیار کې دا خبره نشته چې هغه څه کار وکړي. وقالت لاخته قصویه، الله وایي چې کله دا موسی علیه السلام دریاب ته ور اچو نو خور ته وله ووایي چې تفاسیر مختلف نمونه راغستې دي، بعضې مریم راغستې دی، بعضې کلثوم راغستې دی. هغې ته یې ووایي قصویه د پسې ځه. فبصرت به عن جنب، هغې به ورته د سترګو په ګوټ کې صندوق ته کتل سره پاره چې وهم لا یشعرون، چې خلک پې پوه نه شي دا جنۍ جوړ دي صندوق پسې روانه ده چې نه صندوق هم زما په نظر کې چې دی کم ځای ته ځي او څوک یې راټینګوي او راټینګوي یې که نه څه چل ورسره کېږي او چې خلکو ته اندازه هم نه لګي. الله وایي وحرمنا علیه المراضع، موږ پې حرام کړل دایانې، پې نه ځکه چې خو ماشوم نو ماشوم خو مکلف نه چې په ماشوم باندې پې حرام شو، دایانې پې حرامې کړې چې د هغې سینې له به خوله نه واوړې. من قبل مخکې ردینا چې خپل مور ته میلو شي. فقالت وی ویل خور هل ادلکم علی اهل بیت، چې کله موسی علیه السلام به یوې کسې هغه سینې ته اچو، موسی علیه السلام به نه خاموشه کېدو او چغې والې لکه چې اوږې دی. نو وی دا خور یې راله ورته یې ووایي داسې یو کور درته نه ښیم چې ډېر پاکان خلک دی، یکفلونه لکم چې دی ستاسو دپاره لوی کي، وهم له ناسحون او هغه به ستاسو خیرخواهي. وی دی ولې ووایي وهم له، دا د له دا ضمیر یې پکې ولې استعمال کړه دلته کې؟ نو دا ضمیر دا له چې کوم دی دا اشاره ده، دا ضمیر ویلی شي هغه پټې معنی ده چې مونږ وایو بھائی هغه نه هغه مونږ ته معلوم وي چې دا هغه څوک دی. نو په دې وجه مونږ د هغې نه په اسانه باندې اوړېدي شو. ما وایي بھائی ما خو هغه یاد کړی دی، ما خو ته نه یاد کړی یاره، ما خو هغه یاد کړی. اوس هغه نوم خو ما سره په ذهن کې دی د ضمیر وي. نو د موسی علیه السلام خور وي دلته کې تفسیر کبیر کې امام راضي صاحب وایي دا له ناسحون یې ځکه وایي چې هسې نه چې دوی ګمان وکړي چې له ناسحون د دې ماشوم دپاره به هغه خیرخواهي. نو که چې د دې دپاره خیرخواه ورته وامه چې د ده دپاره به خیرخواهي له به کې ونه وامه نو دوی به وایي دی خو جوړ خپلوان دي یا د دې څه دی. نو په دې وجه به کې له وي نو مقصد یې دا و چې فرعونه ستا دپاره به خیرخواهي، تا له به ماشوم لوی کي چې د هغه شک را نه شي. الله پاک وایي پیغمبر علیه السلام فرددناه الی امه کی تقر عینها ولا تحزن، په دې طریقه باندې موږ واپس کړه موسی علیه السلام خپلې مور ته چې سترګې پې یخې کي، سترګې پې خوږېږي او چې خفه نه شي. نو د موسی علیه السلام مور یې راوسته فرده کې. فرعون وی خو بادشاه و چې زما کور ته یې راوله. نو چې هلته کې یې راوسته او هغې کله ماشوم واغېست نو هغه فوراً کلار شو. خو چې د فرعون د غېږې نه راته نو فرعون یې د دې ګیرې نه راټینګ کړه، داسې وایي چکې وله ورکړه. نو فرعون ورته وی چې ما تا ته ویلي دي ګوره دا هم اک هلک دی، دی ګوره دی ما اوس هم ټیټوي. ورته وی چې خدای دې ووایه دی په څه پوهېږي دا خو ماشوم دی. اوس یې دې وخت کې مور له ورکړه بیا به درته زه ووایم د باندې به خیر دی موږ بیا وروستو چې دی دومره شي چې د څه شي نو په ده باندې به بیا ازمېښت وکړو. اوس یې دې دغه له ورکړه دی بیبي له ورکړه چې وله پی ورکړي. نو وایي چې هغې له څنګه لړ وي موسی علیه السلام پر پورې کلک ونښته په مور پورې او کلار شو. نو فرعون وی چې دی له به دا کې کمره ورکې محل کې کمره ورکې. نو هغوی ورته وی چې مونږ داسې خلک یو چې زمونږ کور کې فرده سیوا ده، نو دې به دنه زه بوځم، دې به دنه زه کور ته بوځم او خیر دی هفته کې به یې تاله یو پیره څوک ورپسې رالیږه نو راولوېدله. نو فرعون ورته وی اسی بیبي ورته وی چې په دې کې څه دي بس بودي دي که نه.
فرعون امام رازی سے وی فرعون وسره خپل پروتوکول کو فوجان وسره کړو او د صدارتي محل نه خپل کور ته په اعزاز او اکرام سره بوتو او مور له ولا تنخواه مقرر کړه چې دا خو زمونږ په شرع کې هم دي چې کومه مور هغه بچی له پی ورکوي نو خو په پلار باندې نن نفقه ده خود خو چې کله خپله مور نه او څوک وله ورکوي له به تنخواه مقرروي نو وی اسی بی بی له تنخواه مقرر کړه او د فرعون باندې به چې په خپله باندې په اسی بی بی څخه لګېدو د فرعون خو ورته ښه نه و نو اسی بی بی به هغه رالیږلو او په هفته کې به یو پیره ورپسې پورا پروتوکول سره وی آی پی انداز کې رالو او واپس به بوته شهزاده شو الله پاک وی زه چې څه کومه نو هغه کومه ما فرعون او حامان ته دا خبره ثابتوله چې کله زه وغواړم نو یې به او چې کله زه وغواړم نه به یې هغه ماشوم چې تا ورپسې د دنیا قتلونه وکړو او تا څومره ګناه واغسته تی په خپلو لاسو کې ځان دپاره لویې چې زه در باندې لوی نو تی د ځان د جدا کول هم نشي الله پاک وی ولتعلم او چې دا بیبي پوه شي چې احنوز یا احوز نومې و چې ان وعد الله حق چې د الله وعده رښتونې ده الله چې تا ته څه خبره هم وکړي صرف ستا امتحان لی ته به ځان کې لږ صبر برداشت پیدا کې نه هغه به لازمن تا له هغه کار کوي الله ورته ویلي دی به زه لویم او دی به زه پیغمبر کوم الله وایي چې پوه شي ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیات د خلکو نه بې سوچه دي د الله کړی شوی وعدې چې الله وایي ته زما دا وعده پوره کړه زه به د دې په بدل کې تاله دا وکړم انسان یې یېرېږي او په بله باندې سر شي بسم الله الرحمن الرحیم فالتقطه آل فرعون پس صندوق لره اوچت که خاندان د فرعون لیکون لهم عدوا وخزنا چې د دې دپاره دشمن او د غم ذریعه وګرځي ان فرعون وحامان وجنودهما بشکه فرعون حامان او لښکر د هغه کانو خاطئین خطاکارو وقالت امرأة فرعون ویل بیبي د فرعون اسی بیبي قرة عینا لی ولکی دی به زما او ستا د سترګو یخوالی شي لا تقتلوه قتلوی ما عسا کیدی شي ان ینفعنا چې موږ له پیدا راکړي او نتخذه ولدا یې موږ په بچي سره ونیسو وهم لا یشعرون او دی په حقیقت نه پوهېدو واصبحوا سار کو فواد ام موسی چې زړه د مور د موسی علیه السلام فارغ او خالی د امنا ان کادت نږدې ولې تبدي چې ښکاره کي به خبره لولا کچر اربتنا منګ نه وی کلاکی کړي غوټه علا قلبها د زړه د دی لتكون من المؤمنین چې یقین کوونکی جوړ شي وقالت وی ویل لاخته خور تا قصفيه شد پسزا فبصرت به عن جنب دسترګو ګټ کې به وتکته وهم لا يشعرون چې څوک په پوی نشي وحرمنا منکړي منګه عليه المراضع د موسی عليه السلام د نور دایانی من قبل مخک د مورنا فقالت وی ویل خور هل ادلکم زتاست اخما على اهل بيت داس کور ولا يكفلونه لكم چې تاسو د پاره ویلوي کی وهم له ناسحون او فرعون زستا خیر خایما فرددناه الى امه قي تقر عينها پس را واپس کومګه مور خپل د چسترګي پیخي ولا تحزن چې خپن شي ولتعلم او چې پوي شي ان وعد الله حق چې الله وعده رښتونی ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق په سوچ نه کوي